بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ بقرہ دویم سپارہ آیات نمبر 236 دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دخول قبل الطلاق احکامات ذکر کی لا جناح اس گناہ نشته دی علیکم پتاسو باندې ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکي خزو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو لاس نوی لګولې هغوی ته او تفریدو او تاسو نوی مقرر کړي او تفریدو او تاسو نوی مقرر کړي لهن د خزو د پاره فرید وطن مہر ومتعوهن تاسو سامان ورکړي س خرچ ورکړي هن د خزو ته علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مطابق وعلى المقتر او په غریب باندې تنگ دست باندې قدره د وس خپل وس مطابق متاعا سامان دی یا خرچه ده بالمعروف د قاعده موافق د دستور موافق دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه د طلاق قبل الدخول حکم بیاني طلاق قبل الدخول دا چې دی طلاق ورکی خود خپل بیبي سره نه دخول کړي وي نه خلوت صحیحه کړي وي دخول جما ته ویل شي چې د خپل بیبي سره جما نه وی کړي او خلوت صحیحه دی ته ویل شي چې د خپل بیبي سره یو ځای شي خو په داسې حالت کې د خپل بیبي سره یو ځای شي چې دا سړی په جما کولو باندې قادر وي او د خپل بیبي سره جما کول غواړي نو دی کولی شي نو د خلکو یره ور سره نه وي او یو سیز منع کوونکي نه وي د جما کولونه مطلب دی دواړه یو ځای شو په یو کمره کې ښځه او خاوند او دا سړی په دې باندې قادر چې خپل بیبي سره جما وکړي خو زنانه د بیبي چې په حالت ته حیض کې ده نو دا حیض مانع دی د جما کولو دا منع کوونکي د جما کولو چې حیض کې هم نه وي ښځه هم ټیک ټاک وي سړی هم ټیک ټاک وي او بیا دی د خپل بیبي سره جما ونکي خو دی په جما کولو باندې قادر وي خو دی جما ونکي نو دی ته ویل شي خلوت صحیحه دی په جما کولو قادر وي خو دی جما ونکي دته سمنه کوونکي سیز امني مخه ته د چا یره ترخه ور سره امني هر څه ورته برابر وي خو د هر څه باوجود دی جما ونکي نو دی ته ویل شي خلوت صحیحه نو دا خلوت صحیحه دا د جما قائم مقام دی دا د جما په حکم کې دی نو چې یو سړی خپل بیبي ته طلاق ورکړي په داسې حالت کې چې دی ورسره نه دخول کړي نه جما ورسره نه وي کړي او دویم دا چې خلوت صحیحه ورسره نه کړي لکه عام طور مثال به زه د خپل د دې علاقو ورکما چې موږ نوم به کویدن وکړو نو کویدن کې څوک نه جما کولی شي او نه خلوت صحیحه کولی شي صرف نکاح وشي نو چې کله نکاح وشي نو چې بیا کله واده وشي دغه نه وروسته دغه خبره مخې ته راځي نو چې کله سړی ښځه کویدن کړله صرف نکاح وتړو واده لا نه دی شوی په دې حالت کې د طلاق ورکړي دغه دو صورت یو صورت دا ده چې یو سړی مہر مقرر کړي عام طور موږ د سکو چې په نکاح کې په کویدن کې موږ مہر مقرر کو چې 3 تولې کاله 2 تولې کاله 4 تولې کاله یو زر نور څوک
بعض خلک وسره د ځمکو حساب کتاب ولیکي خو به هر حال په کویدن کې دا مہر مقرري نو کوم مہر مقرر شي وي او د خاون راولګېدو د خپل ښځې ته طلاق ورکو د واده نه مخکې د ښځه نه واده شوی نه ده یعنی واده کې یا خلوت صحیحه او دخول دا په واده سره تعلق ساتي په دې علاقو کې نو د کویدن کړه ښځه صرف نکاح وتړلو او مہر مقرر کړی دی او په دې حالتو کې د خپل بیبي ته طلاق ورکو نو دې سړي باندې دا خبره لازمه ده چې د نیم مہر د خپل ښځې ته ورکړي هو کو ښځه ورته دا نیم مہر د خپل ځانه معاف کړي نو ګناه پکې نشته دی یا دا سړی ورله ټول مہر معاف کړي ټول مہر د خپل بیبي له ورکړي نو هم څه ګناه پکې نشته خو حق په دې سړي باندې صرف د نیم مہر دی کو ښځه نه معاف کړي او سړی هم نه معاف کړي نو د سړي باندې صرف نیم مہر دی مثال طور 4 تولې کالې مقرر کړی دی په کویدن کې او دله واده نه دی کړی خپل بیبي ته طلاق ورکو نو په دې سړي باندې لازم دی چې 2 تولې کالې د ښځې ته ورکړي دا یو صورت شو چې مہر مقرر کړي دویم صورت دا دی چې یو سړي مہر نه دی مقرر کړی مہر پر ډایرکټ نکاح وتړله چې مہر سره وګورو او واده لا نه دی شوی او د طلاق ورکو نو په دې سړي باندې جوړه جامه ده د خپل وس مناسب چې سړی مالدار دی د مالدارۍ جوړه جامه دی ورکړي یو جوړه ابن عباس رضی الله عنه چې یو جوړه ورکړي بس دا کافي ده کم سے کم مقدار یو جوړه ده او که سړی غریب دی د غریبۍ یو جوړه دی ولا ورکړي او چا ډېر ورکوم څه ګناه پکې نشته نو دې کې دا ډومبې حکم بیانېږي لا جناح اس ګناه نشته دی علیکم په تاسو باندې ان طلقتم النساء کو چېرې تاسو طلاق ورکړئ ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو لاس نه وي لګولی دی ښځو ته څه مطلب تاسو سره جما هم نه وي کړي خلوت صحیحه ورسره هم نه وي کړي نه وي میلاو شوي ورسره او تفریدو او تاسو نه وي مقرر کړي لهن د دې ښځو دپاره فریدوتن مهر خو هم نه مقرر کړي نو نه مو لاس لګولی وي یعنې جما او خلوت صحیحه وکړي وي او نه هم مهر مقرر کړي وي نو څه چل تاسو به څه چل کوئ ومتعوهن تاسو جوړه جامه ورکوئ دوی ته ومتعوهن تاسو سامان ورکوئ دوی ته نو علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مطابق دی وعلى المقتر او په غریب باندې تنگدسته باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا سامان دی بالمعروف د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المحسنین په نیکوکارو باندې نو د دې قرآن مجید کې د دې متعین مقدار نه دی مقرر شوی متعین مقدار د قرآن مجید کې نه دی مقرر شوی خو د حضرت حسن رضی الله عنه په دور کې دغه سره دا مسله پیښه شوله نو هغه 20,000 روپۍ چې کوم دی هغه خپلې ښځې ته ورکړ او حضرت شریح رحمت الله علیه ته دا مسله پیښه شوله نو هغه 1500 درهم خپلې بیبي ته ورکړل او دغه رنګې ابن عباس رضی الله عنه وایي چې کم سے کم مقدار دا دی چې یو سړی یو جوړه ورکړي خپلې بیبي ته خو چې کله واده یې نه شوی د واده نه مخکې مخر مقرر هم نه وي کو مقرر وي نو بیا خو بل صورت دی بیا خو به نیم مخر ورکړي خو مخر یې مقرر کړی نه دقسې واده کړی دی چې مهر سره بیا وروسته ګورو نو په دې صورت کې دی به کم سے کم یوه جوړه د خپلې بیبي ته تحفې د هدیې په طور باندې ورکړي نو چا ډېر ورکړو څه ګناه پکې نشته خو کم سے کم مقدار یې ده نو علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مناسب وعلى المقتر او په تنگدسته باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا سامان دی خرچه ده بالمعروف د دستور موافق حقا دا حق دی علی المحسنین په محسنینو باندې نیکوکارو باندې اوس دا دویم صورت بیانی چې کله مهر مقرر کړي وي په نکاح په کویدن کې مهر مقرر کړي او د واده نه مخکې د سړی راولګي د خپلې بیبي ته طلاق ورکړي نو په دې صورت کې به د سړی نیم مهر ورکړي او که بیبي ورته معاف کو نو بیبي ورته نیم مهر هم معاف کوي چې کار سړي ته حق حاصل دی چې خپل حق معاف کړي او که دا سړی ورته خپل حق معاف کړي نو ټول مهر دی ولا ورکړي وان طلقتموهن کو چېرې تاسو طلاق ورکړئ هن ښځو ته من قبل مخکې د دې نه ان تمسوهن دا چې تاسو لاس لګولی وي هغوی ته څه مطلب من قبل مخکې د دې خبرې نه ان تمسوهن چې تاسو لاس لګولی وي هغوی ته یعنې د لاس لګولو نه مخکې د دخول د جما او د خلوت صحیحه نه مخکې د واده کولو نه مخکې تاسو هغوی ته طلاق ورکو وقد فرضتم
او تاسو مقرر کړی وی لهن د دې خزو د پاره فریضه مہر. مخکې صورت کې دک مسله وا چې د لاس لګولو نه مخکې طلاق وو خو مہر پکې مقرر نو. فرق صرف دومره چې پای کې مہر مقرر نو او په دې صورت کې صرف مہر مقرر دی. نو دواړه یو شان دي مسلې. وقد فرضتم او تاسو مقرر کړی وی لهن د دې خزو د پاره فریضه مہر نو فنصف نو نیم ما د هغه مہر فرضتم چې تاسو مقرر کړی دی. نو نیم مہر به تاسو هغه ورکوي چې کوم تاسو په قیدن کې مقرر کړی دی دغه نیم مہر به تاسو ورکوي. الا مگر ایعفون دا چې معاف کی دا خزي او کو دې خزو دتا دا نیم اسه مسله بداوه د په عربو کې چې اغوی به څنګه نکاح کول نکاح ان قیدن به کوله رخصتی بلا نه وشي واده بلا نه وشي نو په قیدن کې به ټول مہر چې کوم نه غیر رشتہ داران ته واله نو غیر رشتہ داران او بیا د دې سړي د خزي ته هغه مہر ورکو پورا مہر به ورکو. چې کله طلاق په بیا کېدو نو د سړي د خاون براولګي د خزي نه به نیم مہر واغست. دلته زموږ ترتیب خو بدل دی موږ مہر په واده کې ورکو نو چې کله په قیدن کې څوک طلاق ورکوي نو د سړي باندې لازم دي چې نیم مہر ورکړي او هغه به دغه خزي نیم مہر واپس واغست. هغه به نغد چې کوم نه مہر ورکو موږ پکې لیټک. نو دلته الله فرمایي الا مگر ان يعفون دا چې معاف کوي دا خزي دا معاف کوي دا خزي ان د خزو خپل مہر معاف کو او د سړي ته ټول چې کوم دی واپس او يعفو یا معاف کی الذي هغه کس بيده چې پلاس ته کې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده سړی ته مراد دي چې کوم ځکه چې د نکاح د طلاق اختیار د سړي ته دی خزي ته نشته دی د نکاح د غوټه د سړي په اختیار کې کو دی پرانیزي او کو دی چې کوم دی په دغه حال باندې پریدي. نو بيده د هغه سړي عقدة النکاح چې د نکاح غوټه ده د هغه پلاس کې بيده پلاس ته کې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده نو کو دا سړی معاف کوي نو ټیک ده دی ټول مخره ورکړي دي نیم دی واپس نه اخلي نو ټیک ده. وان تعفو رسول سره الله فرمایي وان تعفو او دا چې تاسو معاف کړئ اے سړو اقرب دا ډیره نږدې د لتقوا تقوا چې سړو دوی کو تاسو تر خپل معاف کړئ یعنی دا نیم مہر ته واپس و نه خلې نو دا خبره ډیره نږدې ده تقوا ته. نور دواړو کې اختیار دی خو الله وی دا خبره ډیره نږدې ده چې سړو تاسو د خزو نه واپس مہر و نه خلې ځکه دا طلاق چې واقع کیږي د خفګان د وجه واقع کیږي یا د خزي غلطي یا د سړي خو دواړو منځ کې خفګانی او چې کله دې دا مہر و نه خلی نو دا خفګان به زیات نشي کېدی شي دی روغه جوړه راشي. نو الله فرمایي چې ان تعفو او دا چې تاسو معاف کړئ سړو اقرب نو دا ډیر نږدې ده لتقوا تقوا ته ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ احسان بینکم په خپل مینس کې ان الله بشک الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. اصل کې په دې کې سلور صورت جوړیږي عقلن په دې کې سلور صورت جوړیږي مہر مقرر وي او واده لانی شي صرف کوئی دي شي مہر مقرر وي او دخول نه وي شي دخول مطلب مونږ به واده واخلو نو مہر مقرر شي وي خو واده لانی وي شي. دویم صورت دا ده چې مہر مقرر شي نه وي او واده لانی وي شي دا دو صورت شو. دریم مہر مقرر شي وي واده شي وي. څلورم مہر مقرر شي نه وي او واده شي وي. وړومبي صورت کې مہر مقرر شوی نوی او واده لا نوی شوی یعنی دخول نوی شوی واده لا نوی شوی په دې صورت کې صرف متعه ده جوړه جامه ده. دویم مہر مقرر شوی وي لومبي مہر مقرر شوی نوی یعنی مہر مقرر کړی نوی په قیدن کې او واده لا نوی شوی په دې صورت کې جوړه جامه ده. دویم صورت دا ده چې په قیدن کې مہر مقرر شوی وي او واده لا نوی شوی په دې کې نیم مہر دی نیم مہر. دریم صورت چې مہر مقرر شوی وي مہر مقرر شوی وي او واده ورسره شوی وي بیا خو به ټول مہر ورکړي. څلورم دا دی چې مہر مقرر شوی نه وي او واده شوی وي مہر مقرر شوی نه وي او واده شوی وي نو په دې صورت کې مہر مثل مہر مثل دی ته وي چې دغه مہر نه دی مقرر کړي او واده چې کوم دی کړي دی نو چې د دې ښځې په کورنۍ کې نه دی په ټبر کې چې د دې په شان د ښځو څومره مہر هغې مقرر کړي نو هغې عمره مہر به دې لګي یعنې د دې خور چې څومره مہر مقرر شوي وي هم دور زموږ خلک هم داسې کوي چې ړومبي زوی له څومره مہر مقرر کړي نو دومره چې کوم دی بیا ټولو لګي. دغه رنګې چې کومې ړومبۍ لور له
څومره مہر مقرر کړي نو هغه عمره مہر بیا کشرانو ټولو له چې کوم دی مقرر وي. نو مہر مثل دې ته وي چې د دې د خور د دې د ترور د دې د مور د دې د رشتہ دارانو کې چې د کومو ښځو چې د دې په عمر کې برابر وي او د دې هم شکل د دې هم عمر وي نو چې د هغې څومره مہر مقرر شوي وي نو اکې عمره مہر په دې سړي باندې لازم دی چې دی وایي. دا څلور صورته شو. دې کې دا دوه ذکر دی دا دوه بیا وروستو ذکر دی دې کې نشته دې ځای کې. لا جناح اس گناہ نشتا علیکم پتاسو باندې ان طلقتم چې تاسو طلاق ورکئ النساء ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو لاس نوي لګولې هن دې ښځو ته او تفریدو تاسو نوي مقرر کړي لهن د دې ښځو دپاره فریضة مهر ومتعوهن نو تاسو سامان ورکئ دې ښځو ته علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مناسب وعلى المقتر او په تنگ دسته باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا سامان دی بالمعروف د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المحسنین په نیکو کارو باندې. وان طلقتموهن کچر تاسو طلاق ورکو د ښځو ته من قبل مخکې د دینا ان تمسوهن دا چې تاسو لاس لګولی وي دې ښځو ته یعنې د لاس لګولو نه مخکې ول تاسو طلاق ورکو. وقد فرضتم تاسو مقرر کړي وي لهن د دې ښځو دپاره فریضة مهر فنصف نو نیم مهر نیم دی ما د هغې مهر نه فرضتم چې تاسو مقرر کړی دی په تاسو باندې نیم مهر د هغې نه دی کوم چې تاسو په نکاح کې مقرر کړی دی د ټول مهر نه نیم مهر دی تاسو باندې الا مگر ان يعفون دا چې معافي وکړي دا ښځې او يعفو یا معاف کړي الذي هغه سړی بيده چې په لاس ته هغه کې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده وان تعفو دا چې تاسو معاف کړئ اقرب دا زیات نږدې دی للتقوا تقوا ته ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ احسان بینکم په خپل منځ کې ان الله بېشک الله تعالی بما په هغه تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. لا جناح اس گناہ نشتا علیکم پتاسو باندې ان طلقتم النساء تاسو طلاق ورکئ ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو لاس نوي لګولې دې ښځو ته او تفریدو تاسو نوي مقرر کړي لهن د دې ښځو دپاره فریضة مهر ومتعوهن او تاسو سامان ورکئ تاسو خرچه ورکئ دې ښځو ته علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مناسب وعلى المقتر او په تنگ دست باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا سامان دی خرچه ده بالمعروف د دستور مطابق حقا دا حق دی علی المحسنین په نیکو کارو باندې. وان طلقتموهن کو شرطا طلاق ورکړو دوی ته نه دی ښځو ته من قبل مخکې د دینا ان تمسوهن دا چې تاسو لاس لګولي وي دی ښځو ته وقد فرضتم تاسو مقرر کړي وي لهن د دې ښځو دپاره فریضة مهر فنصف ما فرضتم نو نیم مهر د هغې نه چې تاسو مقرر کړی دی الا مگر ان یعفون دا چې معاف کړي دا ښځې او یعفو یا معاف کړي الذي هغه سړی بیده چې په لاس ته هغې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده وان تعفو دا چې تاسو معاف کئ اقرب دا زیات نږدې دی للتقوا تقوا ته ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ احسان بینکم په خپل منځ کې ان الله بېشک الله تعالی بما په هغه څه تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. لا جناح اس گناہ نشتا علیکم پتاسو باندې ان طلقتم النساء کو چېرې تاسو طلاق ورکئ ښځو ته ما لم تمسوهن هر کله چې تاسو لاس نوي لګولې دې ښځو ته او تفریدو او یا تاسو نوي مقرر کړی لهن د دې ښځو دپاره فریضة مهر ومتعوهن او تاسو سامان ورکئ خرچه ورکئ علی الموسع په مالدار باندې قدره د هغه د وس مناسب وعلى المقتر او په تنگ دسته باندې قدره د هغه د وس مناسب متاعا خرچه داسې سامان دی بالمعروف د دستور موافق حقا دا حق دی علی المحسنین په نیکو کارو باندې. وان طلقتموهن کو چېرې تاسو طلاق ورکئ ښځو ته من قبل وړاندې له دې نه ان تمسوهن دا چې تاسو لاس لګولي وي هغوی ته یعنې دې ښځو ته وقد فرضتم تاسو مقرر کړي وي لهن د دوی دپاره فریضة مهر فنصف ما فرضتم نو نیم دی فنصف نیم دی ما د هغې مهر نه فرضتم چې تاسو مقرر کړی دی الا مگر ان یعفون دا چې معافي وکړي دا ښځې او یعفو یا معاف کی الذي هغه سړی بیده چې په لاس ته هغې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده
وان تعفو او دا چې تاسو معاف کړئ اقرب د زیات نږدې دی للتقوا تقوا ته ولا تنسوا الفضل او تاسو مه هېروئ احسان بینکم په خپل منځ کې ان الله بشک الله تعالی بما په هاسو تعملون چې تاسو کوئ بصیر لیدونکی دی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين تزمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي. إله العالمین دا درس په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي. څومره کمی کوتاهي زمون شوي الله مونږ ته معاف کړي. الله زمون دا درس ته خالص ته خپل رضا وګرځي. إله العالمین زمون د ټولو نه راضي شي. إله العالمین چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي. الله چې کله مونږ له مرګ راولېږي ته زمون نه راضي. الله حاضر مجموع ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. الله زمون پر رشتہ دارانو کې څومره خلک وفات شوي دي ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. څومره مسلمانانو وفات شوي دي ټولو کامل مغفرت نصیب کړي. إله العالمین حاضر مجمع کې إله العالمین څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي. إله العالمین څومره پریشانه حال دي پریشانه ختم کړي. څومره قرضداني قرضونه ختم کړي. إله العالمین دي کې څومره تنگ دست دي إله العالمین غریبانان دي ناداران دي رزق لن تنگ دي رزق ورته فراخ کړي. إله العالمین څومره خلق اولاد نشته نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الله چاته د اولاد ورکړي د خو نافرمانه دي فرمان برداري ورلو ګرځي. إله العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي. الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول